السلام علیکم مفتی صاحب څنګه یې تم خیر مفتی صاحب د میراث متعلق یو مسله ده جی سړی وفات شوی دی ختم ته پاتې ده او یو لور د درې زامن دي 24 لک روپۍ دا به دی باندې څنګه تقسیمي او څومره رسیدل راته لګي حل کې ورولېږي یو خدای ته پاتې ده او درې زامن او یو لور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مولانا صاحب تاسو خاص الله دې خوشاله کا. مولانا صاحب تاسو دا یو تپوس کړی دی، یو کس وفات شوی دی، په ورثاو کې یوه زوجه ده او درې زامن دي یوې لور ده. ترکه چې دا 24 لک روپۍ دي، اول به موږ ګورو چې دې کې موږ سره ذوی الفروض او عصبه معلوم کو. نو ښځه چې ده زوجه ده ذوی الفروضو کې ده او د دې دوه احوال دي. اما للزوجات فحالتان السمن مع الولد وولد الابن وان سفلا. سمن اتمه حصہ ورته ملاویږي چې کله د مړي نه اولاد پاتې وي، نو دلته د مړي نه اولاد موجود دی چې هغه موږ سره درې زامن او یوه لور ده. نو سمن خو د معلومه شوله. نو په 24 لک روپو کې سمن 3 لک روپۍ رسیږي، دی د ښځې حصه شوله. باقی پاتې شوله زامن، درې زامن او یوه لور. نو د دې په باره کې دا اوس حسابه وګرځېدل او کله چې د زامنو سره لوریانې راغلي وي، نو د لور خو درې حالات دي. یو چې ځان ته وي او ورور ورسره نه وي نصف علي، او چې دا دوه وي ورور ورسره نه وي نو بیا ثلثان اخلي. چې کله ورسره ورور موجود وي نو دلته دریم صورت دی چې هغه الله رب العزت قرآن کریم کې ذکر کړی دی، سورة النساء آیات نمبر 11 کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله رب العزت وصیت کوي تاسو د اولاد په باره کې چې تاسو ته به الګ لبد بچند ورکوي د جنینا. نو دوه حصے به د الګ ورسیږي او یو حصہ به د جنې رسیږي. نو دلته درې زامن دی او لور ده. نو موږ چې ورته دا 40 لک روپۍ په تقسیم کړي، نو د هر یو زوی دا 6 لک روپۍ ورسېدلې، د هر یو زوی 6 لک ورسېدلې او 3 لک روپۍ د دې نصف د 6 لک نصف 3 لک راځي د لور رسېدلې. نو دا ترکه ټوله تقسیم شوله 40 لک روپۍ. 3 لک د ښځې شوې، 3 لک د لور شوې، 6 لک شوې، درې زامن دي نو چې ورکې ورته نو 18 لک د هلکانو شوې، 3 لک د جنې او 3 لک د ښځې. نو دا 24 لک روپۍ ترکه زمونږ پوره تقسیم شوله.